انشاءاللہ دا پروگرام چه ده ده باقاعده آغاز چه ده او ده سپاریدل زمان ده جامعه صدیقیه للبنات مایناس مدرس او ده جامعه السعید مدرس مولانا ظاهر الله صاحب انشاءاللہ ده سٹیج سیکرٹری. الحمد لله العليم الذي خلقنا وعلمنا ولم يتركنا سدى وأنعم علينا بنعمة الوجود ثم بنعمة الإيمان والمعرفة والهدى وأكرمنا بالرسول المعلم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وأعزنا بصحابته الطيبين العارفين أهل السداد والرشاد والفداء رضوان الله عليهم وعلى من تبعهم بإحسان. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. چونکه دې وخت دا تقاضا ده موږ چې اوس د ادارې لپاره الحمدلله دا کوم ځای اخیستی دی د شعبه بنات دپاره، چونکه د بنیانو دا سلسله خو د ډېر مخکې نه را شروع ده، خو موږ چې اوس د ادارې دپاره دا کوم 9 مرلې ځای اخیستی دی په 23 लाख रुपए باندې مرله، چې د دې ټوټل قیمت جوړېږي 2 کروڑ 7 लाख روپۍ. نو دې کې زمونږ شل 200 کسانو کمیټي ده، د هغې سرپرست اعلی زمونږ والد صاحب محترم دی چې دلته تشریف فرما دی، او د هغې خزانچي زمونږ چې دی سید عبدالمتین باچا صاحب، چونکې هغه خپل سفر کې دی، خو د هغې نمایندګي چې دی د هغې ماشاءالله دورونه سید ذبیح الله باچا صاحب او سید ذبیح الله مفتی نجیب الله باچا صاحب چې دی هغه کوي. نو هغه زمونږ خزانچي دی او د نور کابینه الحمدلله زمونږ ښه متحرک ملګري دي. زما محترم نوعیت اوس دا دی، ستاسو ټیم نایل مفتی صاحب به بیا یو 18 منټه خبره کوي، بیا به هغه مقام کې انشاءالله ځو. مفتی صاحب محترم باید ته بیا دعا کوي.
دا 2 करोड़ 7 लाख रुपए دې نه مرلو قیمت دې صرف د پلاټ دې کې ملګری اکثر ته پوس کوي چې راو نه مانی او ملګری ته پوس وکړلو چې مونږ سره د پلاټ پیسې خلاص شولې ما ورته نه ورا پلاټ کې موږ 30 लाख रुपए ورکړي او تقریبا یو 2.5 लाख रुपए هغه موږ سره فنم پروت دی موجود دی الحمدلله او دلته چې په 20 رمضان باندې کوم در تفسیر من کولو داغه په اخري ختم ورځ باندې چې په 20 رمضان داغه دعا او ختمو نو باغی کې الحمدلله اعلانات چې کوم شوی واغې کې اکثر مجمع دلته موجود ده او شاهد څه بنوي خدای نمونه موږ سره چې دی لکه رجستر ته ختلې 1,25,000 روپۍ هغه نقد چانده شوی و او 48 लाख روپۍ چې دی هغه اعلانات شوی ده الحمدلله خدای دې کسان نه دي کړی چې زبان یې مخرج کړي دي ان شاء الله غي به دا پیسې دا به موږ سره چې دی لنډي او موږ سره به دا غي په دې اداره کې ان شاء الله پوره حصہ دین وروستم چې دی موږ اوسو صرف دومره زبدا استادانو په اجازه باندې دوی نه معافي غواړم کچا په هغه وخت کې اعلان نه کړي یا موږ سره د نقد په صورت کې شې لکه تعاون نه کړي او نه غي موجود دي نو موږ سره به ان شاء الله غوینن چې اعلان کوي او موږ سره به د من یتر عزم او نیت هم کوي ان شاء الله چونکه دې کې ډېر ملګری داسې دي چې دا کمی 30 लाख روپۍ موږ ورکړي دي نو په هغه کې هغه موږ ته چې بازي ملګری دي هغه 1 लाख روپۍ راکړي دي یو ملګری بارونه ماته 50,000 روپۍ راکړي دي او داسې یو ملګری دی هغه 8 लाख روپۍ موږ ته راکړي دي یو چې دلته موجود دي هغه موږ ته چې 2 लाख روپۍ راکړي دي دغه 32-33 लाख روپۍ کمی نقد راغلي دي دغه ساري 48 लाख روپۍ چې دغه ان شاء الله اعلانات او عادي ارادي دي الله دې وجود ورکړي نو دغه صورت دې زمو محترم 30 लाख روپۍ موږ ورکړي دي 1 करोड़ 77 लाख روپۍ چې دغه د پلاټ سره په د دې پلاټ هغه پاتې دي قرض پاتې موږ سره په نیټه شپږ میاشتې پاتې شول ان شاء الله په دې کې موږ سره څوک چې دې تعاون کوي د الله د رضا لپاره الله خوشاله کړه الله دنیا او آخرت خسته کوم مفتي صاحب ان شاء الله خبره کوي شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا مفتی سید کریم صاحب دامت برکاتهم العالیه چې غیراشي او استاد په وړاندې د خپل زرین او خیالات او اظهار وکي وبالاسلام دینا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا نبيا وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ربنا القدير يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وأيضا قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا رحمة مهداة أو كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فرستا دیم از چرخینهم ما فرستا دیم از چرخینهم کیمیاو یصلح لکم اعمالکم درود شریف اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آله وبارك وصلي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين زما ډیرو محترمو عزتمندو علماء کرامو د علاقې مشرانو یو مبارک محفل کې زمونږ استادو دا ملاقات کیږي او دا غونډه جوړه شوې ده د هرې غونډې یو غرض او غایه وي او یو مقصد وي د هغې یو موضوع معلومه وي چې موږ او تاسې ورته ایجنډا وایو
زمنګ او استاسو دا مجلس او محفل دا په دې غرض جوړ شوی دی چې د یوې دینی مدرسې د دارالعلوم بنیاد خدای کېږي او حضرت مفتی صاحب به د هغې دعا کوي. منګ او تاسې به نه یو، مړه به یو. زمنګ صرف او صرف د دې ناستې دا صدقه جاریه به ان شاء الله العزیز تر قیامت پورې جاری او ساری وي او الله دې لري. مسلمانانو ورونو، مدرسه داسې نه ده چې نن موږ د هغې افتتاح کوو. دې نه وړاندې د مدارسو افتتاحګانې شوي دي. زمونږ او ستاسو تاریخ اسلام په دې ګواه دی، قرآن په دې ګواه دی. د عالم او د انسانانو ذهنیت چې بدلیږي، دین طرف ته اوړي او د الله معرفت ورسره کېږي، نو هغه ځایونه مدارس دي. دې وجې نه چې الله کریم په کوم وخت کې ځمکه او آسمانونه پیدا کړل او نظام پیدا کړ، دنیا پیدا کړ، الله کریم ملائکو ته وفرمایل، مخاطبین ملائکه وی، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. علماء کرام ناس دی، مشورے نه وي چې الله رب ذوالجلال د ملائکو نه مشوره غواړي. بعض علماء کرام لیکي چې مشوره خو الله نه غواړي، خو ما او تا ته تعلیم وښوده چې تاسو کارونه کوئ نو مشورې کوئ. او مفتی صاحب محترم با سو خبرې وکړي او بیا به چې د نو هغه ځای کې دعا کوو او ان شاء الله العزیز موږ او تاسې به مړه یو او دا صدقه جاریه به زمونږ او ستاسو طرف نه تر قیامت پورې داسې جاری او ساری وي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. آمين. الله زمون د دین لوی ضرورت ټول غیب د خبره آمين. څنګه کار کوي سره کو توفیق آمين. الله بدون آسان بس من ټول ته آسان آمين. الله دا محنت صرف سلک صالحین په نهج باندې، سلک صالحین په نهج باندې قرب قیامت جاری او ساری. آمين. الله دا محنت آمين. بلر ورشي سپلار دې صبر قربانه صلی الله علیه وسلم.